هغه څه چونکې نن سبا زمانې کې مسایل پریشانیانې او دومره زیات شوي دي چې انسان کله کله دې ته مجبور شي لکه تاسو به کشف شئ چې اکثر خودکشي ته راته خلکو لوړ شي نو انسان لپاره داسې څه وظیفه داسې څه عمل چې هغه وجې نه انسان ته سکون کال هغه میلاویږي کسا دا ډېر مهم نقطه ده انسان کله ورکې حوادثونه مشکلاتونه تنګدستیونه بیماریونه بېسکونۍ طرف ته لاړ شي بېچینه شي پریشان شي دې مختلف اسباب دي چې انسان سکون طرف ته تللی شي بهترین سبب بهترینه طریقه دا ده چې انسان د خدای مقدراتو باندې راضي وګرځېږي ټیک شو کسا زیارت امین الله چې کوم یو زیارت دی مولای کائنات په باره کې هغه کې 14 حاجتونه غوښتي شوي دي یو حاجت ورکې دا دی اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرک پروردګاره ایما نفس تا مقدراتو باندې راضي وګرځوي کسا دا یو بهترین حاجت دی او انسان په کار دی دا وغواړي چې خدایا نظام ته چلوي تا ماته در څه کیږي دا نظام بشپړنګ نه دی دا نظام بې کنټروله نه دی دا نظام بې قابو نه دی چې څه کیږي خدای کسي خدای زیر قدرت خدای زیر طاقت هر څه کیږي انسان څه کله دا شی نگاه لري کنه بیا ته څه پیښیږي کنه انسان بیا راضي وي ور باندې انسان بیا بې سکونه نه کیږي مثلا یو حدیث قدسی دی حدیث قدسی کې یی کنه انا الله لا اله الا انا خدای څه تاسو په کار د توحید کلمې ته مطلب قائل شوي بیا یی څه من لم يصبر على بلائي کوم کسان چې ما مصیبتو باندې تکلیفو باندې صبر نشي کوای ولم يرضى بقضائي څوک چې ما قضا او قدر باندې مقدرات باندې راضي نشي کېدای ولم يشکر بنعمائي څوک چې ما نعمتو باندې شکر نشي ادا کوای خدای دلسي پروردگار فليخرج من تحت سمائي هغه ما اسمان لاندې زندگی ما کوي هغه دې نه وزي فلیتخذ ربا سوایی هغه به مانه سوا بل پروردگار ځان ته خوا خپل خدای وکسي ځان ته خپل خدای وکسي یعنی مقصد دا دی چې ته په کار دی قدرت الهی نظام الهی باندې پورا باور لري یقین لري کله دا یقین د محکم دی هیڅ کله بې سکونه نشي کېدای خدای د موت ټول د یقین نصیب کړي والسلام علیکم ورحمت الله